الصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین وعلى اصحابه البحر. دا باب سار په بخاری کې متل شو، باب ما جاء فی غسل دم الحیض من الصوم. دا حیض د وینې وینځل ضروری دی. باب د دوه غرضو د پاره دی. یو دا چې دم حیض کې هغه تخفیف نشته چې په معنی د رجل کې ده. په معنی د رجل کې فرق او حد کافی دی، په دم کې کافی نه دی. په معنی کې اختلاف د فقهاو شته د طهارت او د نجاست، او په دم کې نشته. نو اسنه چې دم د حیض په شان ده د معنی او د نطفیو نه ګڼي. دویم په دې غرض دی چې د حدیث کې لفظ د نصح راغلی دی، دا په معنا د غسل سره دی. بیا د دې مناسبت کې مذاهبو د فقهاو ته اشاره کوي په باره د پلیتۍ کې، چې پلیتي په جامه ولګي لکه دم الحیض. نو دې کې قدر معفو عنه شته که نه؟ نو امام شافعي صاحب ته دا منسوبه کړې ده چې په پلیتۍ کې قدر معفو عنه نشته. که لږه پلیتي وي د نکم را، نو هغې وینځل هم ضروري دی، او اعاده د صلات پکې ضروري ده. او دا باقي فقها وایي چې نه، قدر معفو عنه پکې شته. بیا په دې قدر معفو عنه کې او قدر نجس کې خلاف دی د فقهاو. امام ابو حنیفه وایي چې د درهم د اندازې نه کمی نو دا معفو عنه دی، بلکې درهم پورې. د درهم نه چې زیات شي نو دا به وینځي. بعض علما وایي د درهم نه کم معاف ده او درهم به وینځي. نو موږ درهم معفو عنه کې داخل که هغې داخل نه که. دوه شو. دریم مسلک د حنابلو دی، او د درهم نه زیات معفو عنه دی چې در فاحش درجه ته نه رسېدلی، ډېره زیاته نه. د فاحش درجې کې د احمد صاحب نه درې تفسیره راغلي دي. اول دا چې لیش پلیش کی نو دا فاحشه ده. دویم دا چې کف په کف کی نو دا فاحشه ده. دریم دا چې ری د مبتلا به اعتبار ده. که مبتلا به وي دا ډیره پلیتی د وینځي به، او که وایي دا لږه د وینځل پې نشته. دا ملی چې علم د نجاست قبل الصلات راغلی، او که بعد الصلات نو خیر دی. نو دې څلور واړو مذاهبو ته اشاره کوي. قدر معفو عنه پکې شته که نه؟ شافعي صاحب وایي نشته. دا باقی درې واړه امامان شته. امام ابو حنیفه وایي د درهم پورې معفو عنه دی، د درهم نه زیات دا معفو عنه نه دی. څه علما وایي نه درهم معفو عنه نه دی. دا دویم قول د نقل کړی. دریم دا دی چې درهم نه زیات معفو عنه دی، خو چې فاحشه نه. فاحش قول د احمد صاحب دی. فاحش تفسیر کې درې قول دی. چې پلیتی شبر په شبر کی، چې پلیتی کف په کف کی، اور د مبتلا به اعتبار ده. دا درې قول د احمد صاحب نه نقل دی. دا ستاسو د سبق خلاصه شو. ما جاء فی غسل دم الحیض من الصوم. د حیض د وینو وینځل د جامونو ضروری دی. ان سلام نبی عمر قال سنه سفیان و هشام بن عروه عن فاطمه بن المنذر عن اسماء بنت ابي بكر ان امراه سالت النبي صلى الله عليه وسلم. یو شذ د حضور نه تاسو کو ان الصوم يصيبه الدم من الحیض. د حیض وینو ورته ور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حطيه اوله پګتو مګه، ثم خرسيه بالماء، بے پنکنو گروا پاوبو اوبو پیواج، ثم رشيه بے رشو کن. رش معنا دا غسل له. نو باب کې غسل لفظ کې خو وصلي فيه وفي الباب النبي غناته حق دا پګتو مګول ته وې داسې
او قرص وای په اسفارو په نکونو باندې ګارولو. على بسعد اسمان في غسل الدم حديث حسن وسلم وقد اختلف العلم في الدم يكون على الصوم كوينا فجامع فيصلي فيه يوم فكيوكي قبل أن يغسله. فقال بعض العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار درهم فلم يغسله وصلى فيه عاد الصلاة دي درهم معفو عنه هناك. هذا بعض التابعين مسلك. وقال بعضهم إذا كان الدم أكثر من قدر درهم عاد الصلاة. دم وردا یاد لري کوینه د درهم مرینو هغه خو به وینځي خو علم د رستو راغی نو خیر دې مونږ د شوی نو کوینه د قدر د درهم نه زیات نه عادت مونږ د درهم اندازه د محل د استنجا نه راوخ کړه د دوبري اندازه په لوټه باندې پاکي کنه او پکانی سره شای کې قلعه د نجاست ناراضي او چې هغه زیلون شنو به پلیت شي خو چونکه شریعت دغه معفو عنه کړی دی چې پکانو په لوټو د استنجا وکړه دوبره د پاکه کړه نو ته پاکه او د دوبري اندازه د روپې را نو د احناف خو یو زید استنباط شته وهو قول سفیان ثوری مبارک دا زمون مسلک هم ذکر سفیان ثوری او احناف یو دي. ولم يجب بعض اهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الاعاده. بعض علماء ک درهم نزیاتهم عاده پنشتا چې سو پورې فاحشنی وان كان اکثر من قدر الدرهم وبه يقول احمد واسحاق دوی چې فاحش شي علیه فاحش لیش پلیش کف پکف اريد مبتلا به. وقال الشافعي يجب عليه الغسل دبان غسل ضروري دی وان كان اقل من قدر الدرهم وشدد في ذلك د سختی کړه ذکر د دې لګو پلیتونه ځان ساتل ګران دي ز پلیتین خو بزان لرکه کې یو مچي او په دسماتي ناشتي او راشي په جامو کینی نه خدان سره پلیتین وکړه یو مچ په نسوارو کینی کنه نو دول اسلاک جراثیم ځان سره روچته جراثیم ډیر باریک ازای د مقراطیه دول اسلاک جراثیم روچته نو دا نسوار خراش کی تو کل ارزه کی دا منافی دی دا نظافت دا اسلام دا پاکی دین دی دا گندگی نم ندخوا نو دا چی سوک پوزا یا خراش کی یا نسوار ارزه تو کئی دا دا اسلام دا تعلیماتو نلری خبری دی دا زناور دی ابا ما جا فی کم تم کسن نفسا دا سلوخته والا خزیتوی دا بسمر مدی ساریگی دا یاد لره دا نفاس پا اقل مده کې تحدید چا علماء نه کړی یو رزم راځي دو رزم راځي درې رزم بلکې کله داسې صورت هم راشي چې د ښځې اولاد شړو د دې سامان نه یو احساس کې وینه لاړ نشي دې ته جفوف ښځه وایي اوچا د چا یو ورځ د چا درې ورځې د چا پنځه ورځې چا اووه ورځې نو په اقله موده کې چا تحدید نه دی کړی ټولو فقهاو اکثرو کې یې کړی دی اکثر مطلب دا دی چې د دغې مودې نه به اخوا استحاضه یې ورک نو اکثر فقها حضرت امام ابو حنیفه او امام احمد صاحب او محدثین فقها اکثر مون سره دي چې اکثر موده څلوېښت ورځې ده او دا د احادیثو نه معلومېږي د امام مالک صاحب مسلک د 50 ورځو دی د شافعي صاحب مسلک د 60 ورځو دلته د شافعي صاحب قول زمونږ په شان نقل کړی دی او د هغه کتابونو کې 60 ورځې دي نو موږ اکثره موده 40 وایو نو چې 40 ته ښځه ورسېده او بیا هم وینه وه نابوله هم دا استحاضه ده او مالک صاحب 50 ورځې وایي اقله موده کې د چا نه قول نه دی نقل البته یو شخص قول د فقهاو دی چې ښځه معتادی نو د هغې د اکثرې مودې د حیض نه زیاته ورځ دا اقله موده د حیض ده نو که د یو ښځې اووه ورځې حیض راته او سې نفاس راغی نو اته ورځې به نفاس دی اقله موده او چې څوک زیاته موده 15 ورځې وایي نو هغې وایي چې 14 ورځې راشي دا اقله موده د حیض ده او مالکیان 13 ورځې وایي اکثره موده د حیض نو هغې وایي چې 19 ورځې شي دا اقله موده د حیض ده او دا اقوال شاذ دی
اقل مده کې چا تحدید نه ویلې. نو د سلويخت ورځو قول لا د عام فقهاو دی او دا حدیث نه معلومیږي. باب ما جاء فی کم تمکث النفساء، سلويخته ورځ خذ بصوره دې تیرې. حدثنا انس بن علي قال حدثنا شجاع بن وليد ابو بدر انا علي بن عبد العال ابي سالم مستطيل ازديه انا ام سلمة قالت كان النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. نفساء بسلوي خرز ناستوا يعني سلويختي سلوي خرز وا. وكنا نتلي وجوهنا بالورس من الكلف، من بمغم مخون خپل په ګولې ورس د تیر سرو د وجنا. ورس یو ګل له په یمن کې کیږي، زیړ ګل له زیړ هغه چې اخره ناخوته بازیاتی کوي او چې په مخ یې مګې نو مخسور کوي. نو او کلفوی داغونو ته د خزنه چې وینه لاړ شي کنه د مخ باندې تیر سری جوړ شي. تیر سری د تورو داغونو ته وي پس پینه او زیړ مخ کې پیژنه دې ته کلف وي. نو په مخ د وینه چې زینو د خود په مخ تیر سری جوړیږي او خصوصا د سپینې خزه د تورې خزه نخکاری. نو په تیر سرو د پارامم ګولې ورس مګ په دې مخه دغه چې وینم کم شي. نو د وینې زیاتو د پاره د رنگ د صفاتو د پاره ګولې ورس په مګ نو ګولې ورس اخره کنه قوت بازیاته او چې تیل ته وباسي او خپل اندام په غړی نو قوت بازیاته. نو منگ با نتلی وجوهانا، منگ با مگل غړول با مخون خپل بالورس پا گل ورس من الکلف دا تیر سرو دا پارا چاہیا اردو کی وی چاہیا دا تیر سری دا داغونه چو لگی پا مخ لیدلی دیم دا خودو پا استحاظه کم دا رازی دیر او پا سلو اخته کم رازی پا خودو مخونه دا داغونه پیو لگی پا دی ننگو. حال ابو سعد حدیث الله نعرف الله من حدیث ابي سعد مستدل ذينا من سلمى اسمه ابي سعد كثير ابن زياده قال محمد بن اسماعيل علي بن عبد الله ثقة وابو سعد ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث الا من حديث ابي سعد. صرف په یو سند راغله خدا چې راویان ثقات شنو بس خشوه واسمع. وقد اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ان فساد الصلاه 40 يوما. د ټول صحابه او د تابعین مسلک دا چې سلوي خرج خو به حیث تیری خامخا الا ان ترتحر قبل ذلك مگر که پاکی ولید د دینه مخکې د بعد خود زر پاکی راځي. فإنها تغتسل غسل بوكي وتصلي من بوكي فإذا رأت الدم بعد 40 او که سلوي خو نفسي وینوا فإن أكثر العلم قالوا لا تدعوا الصلاة بعد 40. أكثر أهل علم پدې چې سلوي خو نفس په مون نه پری دي دا استحاده ده. وهو قول أكثر الفقهاء، أكثر فقهاء کرام پدې دا سنوي چې اکثر محدثین پدې ځکه محدثین خو دلایل پیش کوي او استنباط د مسائل کار د چا ده فقهاء کرام ده. نو ته په مسائلو کې قول د فقيه منه او مطمئن به دی لوی فقيه د امت نه دا قول نقل ده تا باندې زموږی نشته د کار سړی په دلیل نه پیږي او ور سړی ته د مسالې ټول جوانب نه معلوم او ور سړی ته ټول روایت نه معلوم متعارض او غیر متعارض صحیح او ضعیفه. دا چې څوک اهل حدیث شي ورته قسم ورکه فضل جلال چې په کومه مسله کې تا تحقیق کړی خدړون مولا تابع د کوجابودی. نو د کوجابودی تقریر چې کینو د سلف صالحین ولنه کې چې حضور مبارک هغه ته خیر القرون ویلې 3 قرنه حضور وای دا بهتر دی زما ورپسې نو د خیر القرون اتباع نه کې او د شمالي اتحاد کې چې په $100 د امریکای غلام کی پرون د وانه خپل د وانه یو عالم راغله ا دې جهاد کې هغه مو وی عرب رمضان سره خپل د ګردیز په د علاقه کې نو عرب په بس کې په وزیرستان نه نو التراته افغانیان ولاړو 15 د امریکای غلامان و اداره کوس کوم وته سې کوي مسلمانان پیسې بدر
نو څومره پیسې به راکړې؟ ما هغه عربي ته وویل هغه سره $8,000 وی ورکه دا واله ورکړه. بیا وی پیسې به م راکوې دغه ښځه به م راکوې. د ایټیزم قوم دی. وی ما هغه عربي ته ویلي نه شو د شرمه چې دا ستاسو د مسلمان حال، که تاسو جنګ کو خو د خربوزو د انګورو فکر در سره و، مو خالص د خدای د دین دپاره راغلي. عربو چې کوم جهاد کړی د افغانیانو هغه نه دی کړی. نو آخر مې هغه ته وویل په هغې سره هم کلاشینکوفونه لوړو، هغه ښځو سره یې هغه هم تربیت کړی وی او په بورخو کې وی خو دغه ورسره و سامان هغه ښځو ته وایي ورکوشه ورکوشو په 15 واړه ویشتل افغانیان مردار یې کړ. ما یقبحهم الله ولعنهم. دغه ټیزن قوم یو مسلمان عربي اوی پیسې م راکړه دغه ښځه م راکړه وی ویشتل. ما یې ښه وکړه چې مردار یې کړه. نو خبره هلکه ظالمانو هغه ایمان هغه دین هغه غیرت هغه پښتو هغه هم څه کړه؟ په ډالرو ایمان خرڅوي. عیسایان کېږي به نه، سړی حرامو ته حلال وي هغه عیسایي کېږي. نو دې پورې ورته وایي چې څو غیر مقلد شي ورته وایي ستا د ذوالجلال په ذات قسمې چې رفع الیدین کې تا تحقیق کړی دی، په خیرات خلف الامام کې تحقیق کړی، څومره حادث په دې باب کې راغلی دی او کم کم راویان پکې ضعیف دي. خو اوس د پجابودي خبره مانم وایي ټیزنه. نو د دې ړوند تقلید کې د دې ړوند د 14مې صدۍ مولا چې په $10 هم خرڅېږي زناور موږ ته ایمان معلوم دی. نو هغه علما چې د هغې په دیانت د هغې په تقوا او په صلاح د ټول امت اتفاق دی، اگر چې مسائلو کې به اختلاف وي، مسائلو کې اختلاف وي خو چې ترجیحات وي. نو د هغې علماو تقلید ولې نه کوي چې هغې ته خیر القرون ویلی شوی دی او د هغې ملا کوي چې هغه شر القرون دی، په $10 باندې ایمان خرڅوي. وزارت الدماء کم دی؟ ها اکثر فقهای کرام پدید نو عمل د فقهاو په قول ها عمل په فقه. فقه دې ته وایي چې تا ته لاره د عمل څرګنده کړه، مذهب لارې ته وایي. اوس حدیث مبارک دا ټوله بخاري او ترمذي وایي، دا ته نشي معلومولی چې څو فرایض دي په مانځه کې او څو سنت دي. کنی تو ورکه یو غیر مخلل لمعرع عربی بخاری و ترمذی یا معرع قرآن شریف ورکه وی دینا غیر منصوص سل مسئله رو بس یا ما تا فرستو خایا چې په مانځه کې دومره فرایض دي دومره واجب دي دومره سنت دی او دلیل ورسره ولیکه. پلار هم نشي معلومولی. دا خو فقهاو احسان کړی دی امت سره چې احادیثو کې فرض معلوم کړو، سنت معلوم کړو، احادیث معلوم کړو او امت ته د عمل یو طریقه خو دلته موږ سره ډېر احسان کړی دی. تاسو ته کوي مانځه کې څو فرض دي او سنت او فرض مېز کې څه دلیل کې تعریف راته ذکر چې سنت او تعریف څه دي دا نشي بیانو. نو ولې زنا امر په امت کې فتنه پیدا کړه؟ ټول امت خدای پاک په دې لارو دا څلور واړه فرقې دا یو فرقه ده، ځکه د دې اختلاف د صحابو ده په فروع کې دی. نو دا ټول اهل سنت والجماعت دي. سنت معنا طریقه د مصطفی او جماعت معنا جماعت د صحابو کرام چې صحابو کرامو نه بار ته نه دي وتلی. فإذا أردت الدم وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان الثوري ومبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ده شافعي سے یو قول نقل کړي کنه دا دې قدیم قول نقل کړي اکثر د زعفرانی په واسطه ها يروان الحسن البصري انه قال ان اعتدى الصلاه 50 يوما. حسن البصري نه دا نقل او مالک سے دا مختار کړي دا اذا لم تطهر ويروى عن عطاء بن ابي رباح والشعبي 60 يوما. وزمون دا قول حدیث دی
او د صحابانو نقل دی او د دې د اقوال د تابعین نقل دی نو اتباع د صحابه زیاته ولاده او با ما جاء في الرجل يدوف على نساء بغسل واحد کې یو سړی ډیر خود سره جمعو کې په یو غسل کې یعنی دا مرواده چې هر یو سره غسل کې او دا مرواده چې غسل د ټولو د پاره یو کې دې مسائلو کې اتفاق دی د امت حدثنا مدان قال سنا ابو احمد قال سفيان المعون قد اتانا نسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف فرنس اوس دا کان خود دلالت په دوام استمرار کې بدایره خدای یو واقع نیمه شوی دا نو کان دلالت په دوام استمرار نه کوي په مجرد ربط کوي حضور مبارک په بیبیانو په یو غسل کې ګرځیدل اوس دې باندې دوه اعتراض لري یو شرعي او یو طبيعي امر ته بخاری کې ویل طبيعي اول دې اعتراض د چې نه بیبیان وي نو نه سره جما ډېر ګران کار دی نو حضور مبارک دا طاقت لرو کنه نو د دې جواب په بخاری شریف کې راشي چې انس صاحب نه چاته پوښتنه یو حضور پاک لره دیر شو سړو مر طاقت خدای ورکړو بل روایت کې د سلويختو سړو بل روایت کې مستدرک حاکم او نورو کې سلويخ سړی او هر یو سړی د جنت سړی او د جنت هر سړی له خدای د سلو سړو مر طاقت ورکړو نو څومره طاقت شو او انبیاء کرام مختلفي بیان کړی او مختلف اغراض او حکمتونو حضور پاک چې سکړی دا په وحی الهی کړی دیم شرعي اعتراض دی چې ادنا د نوبت خو یو شپه ده یا یو شواروز دی نو چې د یو بی نوبتی نو نور لسنګ ورته دا شرعي سوال نو جواب دا چې حضور باندې نوبت فرض نو ترجی من تشاء منهن الیک و تو الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك ادنى ان تقر اعینهن فلا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن نو حضور باندې نوبت فرض نو اخلاقا به کاو دویم دا چې د صاحبت النوبت په اجازه دي دریم جواب دا چې د حضور مبارک په شواروز کې او خاص وخت او د مازیګر او ماخام مینس کې چې په ټولو بیانو ته ورته او د غي د ضرورتو تفوس به کو نه ممکن ده چې دا شي سلورم دا چې دا په سفر کې او ټول ور سره نه کې د نوبت سوال نه یا په انتها د سفر کې چې نوبت پهنو شروع او صحیح دا چې دا واقع یو ځل دو شوی دی په ابتدا د احرام کې چې حج لته ټولي بیان ور سره او په انتها د احرام کې د حج پرس نو دا غي په حق کې سنت او د نبی کریم په حق کې سنت نو دا یو ځل نیم واقع شوی دا نو کان یتوب ولا نساء فی غسل واحد وفي الباب نبی راکن یو ځل د بنیر بابا علي مشهور ولی چې خاخته بنیر کې زوی شوی نو د خزو په یوړې یو بس یو خزه بلې ته وای وی پیر پاپا سه بمدا کار کوي نو د خلف ته دا جما یو ناشنا کاری حال دا چې دې کې ثواب دی خپل ټبر سره دا بخاری کې دل راشي د حدیث لفظ دا څه دی او فی بز احدکم صدقه فجما کې ثواب یو صحابي قربان سره د خپل ټبل سره نزدېکت کې دام ثواب دی وی کده ناجایز استعمال کړي نو ګناه به وکنه بل ادا د حق د یو مسلمان یو بل ځانې د ګناه نه بچ ځکه سړی چې تقاضا پوره کی نو د چاته به نظر نه دیو جن د حج په ابتدا کې سړي سره خزي نو د احرام په ابتدا کې نزدېکت سنت دي چې خود ته نظر را نشي یا د جمعې پشپ چې دا غسل سنت ته نو دا غي مطلب دا دی چې جما دې کړي چې سال د جمعې مانځل راځي په لارو کوڅو کې چرته خود ته نو ګوره سړي طبيعت موړي نو هغه چاټه پر سکے او چې وګي نو پردي لاوان دمګور د دیو جن خپل خځه سره د محبت وینا شوی دا چې ته د پردو سيزونو نه بچ قال ابو سعد سنه حديث سنه او خير وغير واحد من اهل من حسن البصري الله باس يعود قبل ان يتوضا د وضو نه محکم ته کول شي
وقد رواه محمد بن يوسف هذا من سفيان وقال عن ابي عروه عن ابي الخطاب انس وابو عروه يعني شهد دي راویان کنیه غشت دي ابو عروه د معمر ابن راشد نم کنیه او ابو الخطاب د قتاده ابن دعامه ابا ما جاء اداره د يعود توضع که دوباره کې خد سره یا بل خد سره نو او 10 پکې اولاد دا حکم استحبابن ده ځکه حدیث نو معلومه شي ظاهریه او 10 پمیان د دو جماع کې واجب وي خو د حدیث نو معلومه شي چې واجب نه ده مستحب ده انسان انه قال صاحب نو غياس ناس من احوال النبي المتوكل النبي صلى الله عليه وسلم